په قهر ککړ شي زمونږ مشرانو. ای منافقینو، ای وطن فروشو، عمران خان که هر څنګه دی خو د خپل پاکستان د خپلو خلکو ته یو کار یې کړی، شفاخانې جوړې کړي ورته، یو د خیر کار یې کړی. زه ورته سلام کوم. عمران خان صاحب ای ایبسولوټلی فاین، ای ایبسولوټلی ګوډ مین. تا ته ما دا الفاظ ما ته نه راځي چې دې تا ته استعمال کړم. سیاسي طور باندې به زموږ ډېر اختلافات دي، مګرم ته اصلي د دې وطن د پاکستان اصلي بچی ته یې. ځکه چې دومره دې یو کار دې کړی چې یو شفاخانه خو دې جوړه کړې، یوه نه څو د کینسر هسپتالونه. واورئ زموږ هغه په حکومت کې چې ناست دي، هغه سړي خواره، هغه قسم خواره چې بغیر د افغانستان د ورانېدلو نه بل سوچ فکر نه لري. تا په 18 کالو کې چې تا په میلیونهاو ډالر درله د دوی 50-40 ملکونو د اروپا نه تاسې په یو شفاخانه زموږ جوړه نه کړه چې دغه اتحادیې نه خلاص کوي. دا زما افغان ورور، زما نن یو افغان ورور عمران خان ته دا زاري او دا منت کوي چې عمران خان صاحب یو شفاخانه ماته په کابل کې خلاصه کړه. آیا تاسې کې غیرت شته؟ تاسې کې ایمان شته؟ تاسې کې د افغانیت شته دی؟ زه چې فکر کوم دا یو تاسې کې نشته. تاسې د هر شي نه خلاص دي. عمران خان یو شخص دی، یو شخص. دا صدراعظم خو وشو، په ځان لوانې درې د کینسر شفاخانې جوړې کړي، یونیورسټۍ پوهنتونې جوړ کړی، کالجونه جوړ کړي. یو سړی دی یو. او تاسې رذیلانو، تاسې وطن پروشانو، تاسې پردیفانو دا وطن هم چور کړو، خلک هم مړه کړه، ټانګونه هم خرڅ کړه، د دې وطن شتمنۍ در په درم کړو موږ. نن زما افغان وروڼه په پاکستان کې عمران خان لاسونه مچې کوي او عمران خان ته وایي چې شفاخانه ماته په کابل کې جوړ کړه. تاسې وجدان لرئ که نه لرئ؟ تاسې دا سترګې د خدای پاک ستاسې نه وباسي. تاسې دې دنیا ته نه ګورئ چې دا دنیا څه رقم روانه ده. دا غریب ولس خو هلته پروت دی، د هغې نه خو میږې جوړې کړي دي. تاسې خو د هغې خارج ملکونه ګورئ، دا شفاخانې ګورئ، دا سړکونه ګورئ، دا هر شی ګورئ. آیا تاسې کې دومره رحم نشته دی؟ دومره رحم په تاسې کې رانه دی چې زما افغانان وروڼه در په در خاورې په سر دي. کله یو ملک ته شفا علاج دپاره دي، کله انډیا ته دي، کله پاکستان ته دي. او تاسې بې غیرتو، تاسې وطن پروشانو، تاسې قاتلینو، تاسې خاینینو صرف خپل بلډینګونه په کابل کې جوړ کړل، صرف په دوبۍ کې خپل ځان دپاره بلډینګونه جوړ کړل. زما د افغان ملت دپاره نه شفاخانه صحیح شته، نه یو د کار ځای هم جوړ نه کړو. ټولې پیسې هم د خپلو جیبونو ته واچولې. تاسې به خدای ته څه جواب ورکوئ؟ ای د خدای په قهر ککړ شئ مشرانو چې دا کم خیانت کړی دغه زخیم. نن زما د افغانستان بچی د عمران خان لاس مچې کوي. عمران خان ته وایي چې یو شفاخانه راته په کابل کې خلاصه کړه. په اردو باندې هم نه پوهېږي هغه سړی. آیا زمونږ زه تاسې له ویم ولسه، تاسې زما غږ چې څومره رسېږي، تاسې قسم په خدای دی چې میږي نه ښه دي. میږي هغه میږي دومره دغه نه استعمالېږي څومره چې تاسې استعمالېږئ. تاسې بیا هم د دې خاینینو، د دې وطن پروشانو، د دې قاتلینو، د دې دغه لیوانو ته بیا هم وردې لاسونه مچې کوئ او زنده‌باد او چغې ورته وښئ. چې نن زما په وطن کې یو شفاخانه نشته چې زما افغان ورور څه علاج وکړي. زه د عمران خان نه ډېره مننه کوم. عمران خان صاحبه تا ته زما سلام. عمران خان د پاکستان صدراعظمه تا ته زما سلام یې درته په دې چې ته رښتونکی بچی د پاکستان دپاره خدمت کې، د پاکستان د ولسو دپاره خدمت کې. تا ته به زه په دواړو لاسونو سلام کوم. زه تا د کرکټ د وختونه فالو کوم. دا سیاسي دغه به یو طرف ته کیلو، مګر تا تل مدام د پاکستان د ولس دپاره کار کړی. تا تل مدام د پاکستان د غریب سړي اواز دې اوچت کړی. ستا په شفاخانه کې چې یو علاج شي، که 2 کېږي، که 3 کېږي، زما د افغانستان خلکو کړی، د دې نه زه مننه کوم. او زه تون نالت د افغانستان په دا خاینینو وانه ویم، توس پې ویمه، نالت پې ویمه د افغانستان په دا خاینینو وانې چې تاسې ته شرم په کار دی. شرم چې دا ویډیو تاسې ګورئ، تاسې بالکل ځانونه مردار خواستئ. تاسې دومره خیانت، دومره زمونږ د افغانستان خلکو سره وکړو چې په میلیونهاو ډالر تاسې خپلو جیبونو کې واچول. هېڅ پیدم زما ولس ته ونه رسوله. صرف ځان دپاره خپل کار کوئ. شرم وکړئ، د عمران خان نه وشرمېږئ، بې غیرته وشرمېږئ. که لږه به حیا، عزت، افغانیت، پښتو، اسلامیت درکړي، تاسې به دغه د افغانستان خاوره پرېږدئ وبه تښتئ. که دا ویډیو تاسې وګورئ،
چې دا ویډیو تاسو وګورئ او تاسو کې لږ غیرت مي په خدای کې تاسو په افغانستان کې شپه وکړئ چې نن د عمران خان ته راپاسېږي زما د افغانستان یو ناجوړه په بستر او د هغه لاسونه مچ کې ورته وایي چې موږ ته به یو شفاخانه په کابل کې جوړه کړه څومره د شرم خبره ده شفاخانه څه شی ده په افغانستان به ګل ګلزار وي چې دا پیسې تاسو شخصي نه وي والي داسې د عمران خان غونډه کې به شل شفاخانې تاسو جوړې کړې وي خو تاسو خپل جبونه ډک کړه خپل پراپرټیان هم جوړې کړي په خارج کې مرو بلډینګونه به باز کړه تاسو د افغانستان څخه ته به خدمت وکړئ تاسو کې شرم شته دی آیا تاسو کې حیا شته تاسو کې یو شی هم نشته یعنې هر څه تاسو نه تللي دي ایمان تاسو نه تللی دی نو زه ډېره مننه کوم د عمران خان نه بیم چې عمران خانه واقعي چې ته یو رښتینې مور راوړې یو پښتنې مور راوړې بلکل ستا دغه ته زما سلام دی تا خپل ولس ته خدمت کړی تا خپل ولس آباد کړی تا خپل ولس تا په خپل وطن کې 3 د کینسر شفاخانې جوړې کړي چې په دنیا کې یو مثال دی تا پوهنتون جوړ کړی تا کالج جوړ کړی تا د غریبو سره کومک کړی اسید رازمي او هغه پولیټیشن به یو طرف ته دلته دې کې دا نه مکس کوم چې عمران خان زموږ وطن کې دا کړی او هغه کړی د عمران خان خدمت کړی زه نن ذکر رالم زه نن ذکر د هغې د یو مننې په حساب رالم د عمران خان صاحب چې هغه یو صحیح انسان دی هغه نن راځي او زمونږ قسم دی چې ما چې دا سر دی دیوال سره ووم یا سر دی دیوال سره ووم چې دا د دې خپل افغان رور چې دا ویډیو زه تاسو ته بیا مخم تاسو له ټول به ټیم در